أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے ان اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام فرض کړلې شوی دی پتا سو باندې روزي مقرر کړلې شوی دی پتا سو باندې روزي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړلې شوی وي په هغه کسانو باندې چې وو مخکې تاسو نه لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګار شئ تقوادار شئ ایام معدودات دی دا روجی ورزی شمارلے شوی دشمار فمن کان منکم مریضا پس هاغ سوک چی وستاسونا بیمار او علا سفر او یاوی فسفر کی فعدت من ایام اخر پس لازم دی پا دباندے شمار د نور و رزو که پا بیماری و سفر کی روجی و ننیولی وعلى الذین او لازم دی پا هاغی کسانو یطیقونه چه طاقت نلری دوی د دی روجی یعنی طاقت د دوی سلب شوی وی ختم شوی وی د روجی د نیولو فدیت طعام مسکین لازم د فدیه چې هغه طعام ورکول دی خوراک ورکول دی مسکین تا فمن تطوع خیرا پس چا چې وکړه نیکی په خوشحالی سره د زړه نه فهو خیر له پس دا ډیره غوره ده د دپاره وان تصوموا خیر لکم او که تاسو روجې ونیولې نو دا بغوره وي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ شهر رمضان الذي میاشت د رمضان دا هاغه میاشت ده انزل فیه القرآن چې نازل کړلی شوی دی په دې کې قرآن پاک هدل للناس چې دی دا قرآن پاک هدایت دپاره د خلقو وبینات من الهدى او دی دا قرآن پاک واضح دلیلونه من الهدى د هدایت والفرقان او دی دا قرآن پاک فرق کون کے پمینز دا حق و دا باطل کی فمن شهد منکم الشهر پس هاغ سوک چی حاضر شستا سنا دی میاشت مبارکی تا فلیسمہو نو پس خامخا دی ونسی دی روجی لرا ومن کان مریضا او هاغ سوک چی وی بیمار او علا سفر یا وی پا سفر کی فعدت من ایام اخر نو لازم دی پا دباندے غشمار دورز نورو یرید اللہ بکم اليسرا خوخوی اللہ تعالی پا حق ستاسو کی اسانی لرا سہولت لرا ولا يريد بكم العسرا او نخوخوی اللہ تعالی پتا سبان دی سختی تنگی ولتکملوا العدتا او دبار ددی چی پورا کئی تاسو شمار ولتکبروا اللہ علی ما هداکم او دبار ددی چی لوی بیان کئی تاسو دا اللہ تعالی علی ما پہاغ طریقہ باندے هداکم چی خود لید تاسو تا ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر گزار شئ واذا سألك عبادی او هر کله چې تپوسو کستانه اے حضور پاک صلی الله علیه وسلم عبادی بندگان زما عنی زما پبارکی
فإنی قریب پس بشکا زیم نزدې. دا سوال خدای پاک ته دومره خوښ شو چې جواب په واسطه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم ورنکړو، بلکې براه راست مخاطب شو د خپلو بندگانو سره. فإنی قریب پس بشک زیم نزدې، اجیب دعوت الداعی ز قبلوم دعا د یو دعا غوښتونکي، بلنه د یو اواز کوونکي. اذا دعان هر کله چې د دعا غواړي زمانہ. فلیستجیبوا لی پس دوی دی اومنی حکم زما، قبول دی کی حکم زما. ولیؤمنوا بی او دوی دی یقین ولري پما، اعتماد دیو کی پما. لعلهم يرشدون د پاره د دې چې دوی نیغې لارې ته ورسي، مقصد ته ورسي چې هغه حاصلول د جنت دي. احل لکم لیلة الصیام الرفث حلال کړلی شوي دي ستاسو دپاره په شپه د روژې کې الرفث نزدېکت الی نسائکم د خپلو بیبیانو سره. هن لباس لکم دوی دی جامه ستاسو، وانتم او تاسو ای نارینهو لباس لهن یی جامه د دی بیبیانو خپلو. علم الله معلومه د الله تعالی ته، معلومه و الله تعالی ته انکم کنتم تختانونا چې بشکا تاسو په نقصان کې پرې باسي انفسکم نفسون خپل. فتاب علیکم پس رجوع د رحمت وکړه الله تعالی پتاسو. وعفا عنکم او معافی وکړه الله تعالی تاسو ته. فالآن باشروهن پس وستاسو نزدېکت کوئ د دې خپلو بیبیانو سره. وابتغوا او تلاش کوئ تاسو ما هغه كتب الله لکم چې مقرر کړي دي الله تعالی ستاسو دپاره، لیکلي دي الله تعالی ستاسو دپاره. وکلوا واشربوا او خوراک کوئ تاسو، څښاک کوئ تاسو. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود آن تردی چې واضح شي تاسو ته هغه سپین تار د تور تارنا من الفجر چې هغه سبا ده. ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پورا کوي تاسو د روژې لره تر شپې پورې. ولا تباشروهن او نزدېکت مکوئ د دې خپلو بیبیانو سره. وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې یی تاسو اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې په مسجدونو کې. تلک حدود الله دی دا حدونه د الله، پولې د الله یعنی حکمونه د الله. فلا تقربوها پس منزدې کېږئ دې ته په ماتولو سره. کذلک یبین الله آیاته هم دقه رنګ بیانوي الله تعالی خپل حکمونه للناس خلقو ته. لعلهم یتقون دپاره د دې چې دوی تقوادار شي، یا دپاره د دې چې دوی بچ شي د نافرمانۍ نه، د ګناه نه. ولا تأکلوا اموالکم بینکم او مخورئ تاسو مالونه خپل یعنی د یو بل بینکم په منځ خپل کې بالباطل په غلطه طریقه، په باطله طریقه. وتدلوا بها او موړی دا مالونه د یو بل الى الحکام حاکمانو ته. لتأکلوا فریقا من اموال الناس دپاره د دې چې اخورئ تاسو یو حصه د مالونو د خلقونه. بالاثم په ګناه سره.
وانتم تعلمون حالان کی تاسو ته پته ده چې دا مال زمانه دی بلکې دا پردی دی.